یې پم سره هغه دی بینک باندې غله راغلي یو پولیس والا به کوم لګي د غلو تختیرو بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو نن سحر په ورسک روډ باندې پیربالا کې د یو بینک د لوټ کولو کوشش چې کوم دی هغه پولیس ناکام کړی دی په دې کې پولیس ډېر بهادرۍ مظاهره کړې ده او په دې کې یو سب انسپکټر او دوه پولیس والا چې کوم دی هغه ډېر شدید زخمیان دي ډاکوان چې کوم دی هغې سو لوټ کړي نه دي او هغه تښتېدلي دي دا واقعه چې شوې ده که تاسو ته یاد وي 3 ورځې وړاندې وزیر اعلی د پېښور کې د سیف سټي پروجیکټ یو افتتاح کړی و نو دا کیس چې کوم دی دا دغه سیف سټي پروجیکټ دپاره پهلنی امتحان دی چیرې د پروجیکټ په مدد سره پولیس اوس د ملزمانو ته رسي او که نه رسي د واقعي ډیټیل تاسو له درکوم دا داسې چل شوی چې نن تقریبا سهار 9:30 بجې په ورسک روډ باندې د مشرګیر تاڼې په حدود پیربالا کې الایډ بینک دی په هغې کې 9:30 بجې څلور ډاکوان چې کوم دي هغه ورننوتي دي څوکیدار چې کوم دی هغه سیکیورټي ګارډ هغه یرغمال کړی دی او د ډکیتۍ کوشش شروع کړی دی دې دوران کې د پولیس وینا دا ده چې دغه مشرګیر تاڼې اډیشنل اس ایچ او د بهار علي او د سره دوه سپیان هغې ته اطلاع ملو شوې ده ای فوري ریسپانس کړی دی او دغه موقع ته رسېدلی دي کله چې دی بینک ته انټر کېدل نو دنه خو په دې بینک کې ډاکوانو هغې خلک هم یرغمال کړي ای چې لیدلی دي چې پولیس رالل نو ای په پولیس باندې بیا ډزې کړي دي پولیس هم ډېر د بهادرۍ مظاهره کړې ده هغې جوابي ډزې کړي دي په دې ډزو کې د اډیشنل اس ایچ او بهار علي خان چې کوم دی دی او د سره دوه سپیان دي روح الامین او سلیم خان دی لګېدلي دي دی زخمیان دي او بیا د دې چې سر ټایم پورې د فایرنګ تبادله شوې ده د دواړو په منځ کې نو دی نه پس بیا د ډاکوان چې کوم دي ته مکمل شوې ده دی تښتېدلي دي کله چې بیا نور نفري د پولیس راورسېده نو هغې د هغه چې کوم ډاکوان تښتېدلي وو د هغې تلاشي شروع کو او دا چې کوم پولیس والا په دې کې زخمیان شوي وو د علاج دپاره هسپتال ته بوتل څنګه چې د وقوعې اطلاع ملو شوه نو د پېښور سی سی پي او ډاکټر میا سعید ایس ایس پي اپریشن فرحان نور ټول پولیس چې کوم دي ای موقع ته ورسېدل د سی سی پي او وینا دا ده چې کله هغه موقع ته ورسېده هغه په بینک کې چې کوم سی سی ټي وي وو هغې کې وکتل د هغې نه پته ولګېده چې پولیس ډېره زیاته بهادري کړې ده ډېر زر ریسپانس یې کړی دی او مطلب خپل ځانونو پروا نه ده کړې خو د کوشش کړی دی چې ډکیتي ناکامه کړي او هغې کې هغې کامیاب شوي دي هغې ناکامه کړې هم ده په دې کې د اډیشنل اس ایچ او بهار علي خان چې کوم دی دی په کې لږ سیریس زخمي دی الله دې وکړي چې دی بچ شي دا څنګه چې ما تاسو ته وایي هر کله چې کله د اختر ورځې رانږدې شي نو په پېښور کې څه چې په ټول ملک کې شوکې او ډاکې چې کوم وي د دې واقعیات ډېر زیات شي که تاسو ته یاد وي څو ورځې وړاندې د شاپور تاڼې په حدود کې هم دغسې یو په المونیم ګودام کې ډاکوان ورغلي او هغه دومره ټیکنیکل و چې هغې هلته نه هم لکونو روپۍ لوټ کړي دي بیا د هغې نه پس چې هغه تښتېدلي دي نو د دې نه چې کوم موبایلونه د هغې د ایزي پیسه نه جی اس کیش نه او د ټي ایم چې کوم وی د هغې نه هم پیسې وباسلې وې نو هغه کیس شو او اوس دا یو کیس شو تاسو به زموږ رپورټ کتلی چې 3 ورځې وړاندې یا 4 ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او آی جی پي په پېښور کې د سیف سټي پروجیکټ افتتاح کړی وه په دې پروجیکټ باندې اربونو روپۍ لګېدلې دي او هغې دغه پروګرام چې کله افتتاح و نو وزیر اعلی او آی جی پي دا ویلیو چې یاره مطلب دا داسې پروجیکټ دی چې کله داسې څه وشي نو جرایم پیشه خلک چې کوم دي د دې کیمرو په مدد سره به هغې چې هر ځای کې وي نو هغې به پته به لګي او هغې به ګرفتار کېږي نو په سوشل میډیا باندې هم دا یو بحث روان دی چې پولیس خو دې کې شک نشته چې ډېر د بهادرۍ مظاهره کړې ده ځانونه پې ویشتي دي مطلب ای باندې هم ډزې کړې دي خو د ډکیتۍ کوشش خو دې ناکام کړی دی خو په سوشل میډیا چې کوم بحث دی هغه دا دی چې یاره کوم د اربونو روپو پروجیکټ شروع شوی دی اوس به ګورو چې یاره د دې پروجیکټ داسې کیسونو کې څه فایده شته یا نشته نو د ټولو خلکو نظر چې کوم دی هغه په دې پروجیکټ باندې لګېدلی دی سی سی پي او وینا دا ده چې کوم ډاکوان راغلي نو د هغې مکمل تقریبا شناخت شوی دی ځکه چې ای په کم 2 موټر سایکلو باندې راغلي نو هغه هم د هغې نه پاتې شوي دي د هغې په مدد سره هم دي د ډاکوانو تلاش شروع کړی دی بل چې کوم سی سی ټي وي کیمرو ریکارډنګ دی نو د هغې په مدد سره پولیس ډېر پر امید دي د پولیس وینا دا ده چې ای به ډېر زر دا ملزمان چې کوم دي خپل انجام ته ورسوي او څنګه چې ما تاسو ته وویل د هغې نه پس بیا سی سی پي او د پولیس افسران چې کوم دي هغه تللی دي په هسپتال کې چې کوم زیر علاج پولیس اهلکاران او افسر دی نو د هغې علاج یې شروع کړی
کړی دی د هغې د علاج تپوس یې کړی دی او د هغې ډاکټرانو ته یې ویلي چې هر ممکن کوشش وشي خو چې د دې زندګیانې چې کوم دي نو دا بچ شي دا دوه خو چې کوم دي انشاءالله چې بچ دي خو دا یو چې کوم دی دا لږ سیریس دی ایډیشنل ایس ایچ او الله دې وکړي چې هغه هم بچ شي څنګه چې ما تاسو ته وی د پولیس ټول افسران هم دې ټایم کې په سیف سټي پروجیکټ چې کوم کنټرول روم دی په هغې کې موجود دي او هغې مختلف ټیمونه جوړ کړي دي دغه ریکارډینګ د بینک سی سی ټي وي ریکارډینګ دی ګوري او متعلقه چې کوم اطراف دي نو هغه طرف ته هغې د پولیس ټیمونه لیږلي دي الله دې وکړي چې دا کم اهلکاران زخمیان شوي دي چې دوی بچ شي او کم ډاکوان چې په دې کې ملوث دي نو هغه گرفتار شي او خپل انجام ته ورسي د پولیس کوششونه چې کوم دي تر اوسه پورې هغې نه دا سړی امید کولی شي چېرې دوی به په خپل د ملزمانو ګرفتاری کې او د هغې خپل انجام ته رسولو کې کامیاب شي او الله دې وکړي چې کامیاب شي